بسم الله الرحمن الرحیم. والاعواز المشار الیها لا يحتاج الى معرفة مقدارها في جواز البيع. تاسو لږ متوجه شئ. آواز د عوض جمع ده، عوض بدلی ته وایي. زه دا کتاب په 10 روپۍ خرڅ کم دی، کتاب ته مبیعه وایي او د 10 روپو ته ثمن وایي. بیا ثمن ته هم عوض وایي، مبیعي ته هم عوض وایي. مبیعین بلا قسمونه دي او د ثمنم بلا قسمونه دي، نه دي ټولو ته اعواز وایي. لکه تاسو به پوښ مبیعي ته اشاره وشوه نو ټول ته بیا ضرورت نشته، که ثمن ته اشاره وشوه نو بیا یې شمیرلو ته حاجت نشته. لکه تعین چې څنګه په طول راځي او یا په پیمانه راځي همدارنګ او په حساب راځي، همدارنګ تعین په اشاره سره هم راځي. په دې خبرو تاسو پوه شئ. په دې مقدمه نو ګورئ دلته یوه ډیری غنم پراته دي، پته نه لګي چې څومره دي، څو دړۍ دي، څو منه دي. هلکه دا ډیری غنم زه په 10 روپۍ خرڅوم. تا وویلې دا ډیری غنم زما په 10 روپۍ شو، نو اوس ډیری خو معلومه نه ده چې څومره ده، خو دا جایزه ده. مبیعه مجهوله ده خو جایزه ده. ولې؟ ځکه دا جهالت مفضي الی المنازعه نه دی، جګړه پکې نه راځي. ځکه تا ولې د اشارې باندې تعین وشو که نه، په تولې تعین نه دی شوی، په پیمانه تعین نه دی شوی. هلکه پې پوه شئ. یا دواړه مجهولي. هلکه تا سره لاس لمن کې پیسې دي، دا ډیری د غنمو ما ته په دې پیسو راکړه، هغه درته وایي دا ډیری د غنمو مې په همدې پیسو درکړه. بس صحیح شوه. پیسو ته هم اشاره وشوه او غنمو ته هم اشاره وشوه، دواړه معلوم شو په څه سره؟ په اشارې سره. نه دا جایزه ده. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. البته یو صورت دی، یو صورت چې هغه نه دی جایز. هغه دا دی چې هلکه دا غنم به درکړمه او دا ډیری د غنمو راکړه، دا بیا نه ده جایزه. ځکه دې کې ربا احتمال دی، ځکه جنس یو دی، کیدای شي دا ډېرې هغه زیاتې نو ربا راکړي. که داسې چې دا د غنمو ډیری به درکړم، دا د اوربشو ډیری راکړه او یا چې کوم دی دا د جوارو ډیری راکړه، نو بیا جایز دی. ځکه چې جنس بدل شي نو حدیث کې دي چې تاسو څنګه خوښ یې هغه شانې خرڅوئ. هلکه پې پوه شئ تاسې په دې مسله. والاعواز عوضونه که مبیعي او که ثمني المشار الیها چې هغې ته اشاره وشي، لا یحتاج محتاج نه دي الی معرفة مقدارها، پېژندلو د مقدار ته په جواز البیع، په جواز د بیع د مقدار پېژندلې په جواز د بیع کې ضروري نه دي. ولې؟ لأن بالاشارة کفایة فی التعریف، ځکه په اشارې سره اکتفا راغله په معلومتیا کې کنه. او که ته وایې چې جهالت دی پکې د مقدار، و جهالت الوصف د وصف جهالت یعنی د مقدار جهالت فيه په دې کې لا تفضي الى المنازعات، دا جګړې ته نه مفضي کېږي، جګړه پکې نه راځي. ځکه معلوم شی دی په اشارې باندې کنه، په زور خو ته نه ورکوې کنه. تاسو دې ځای پورې پوه شئ. والاسمان المطلقه لا تصح الا ان تكون معروفه. بله مساله ده، ما ته وګورئ. اسمان په دوه قسمه دي ثمن، یو مطلق دي او یو مقید بالاشاره دي. کم چې مقید بالاشاره دي خو هغه متعین شو کنه، تاسو ته مې ویلې کنه. هلکه دې لمن کې دې پیسې دي، دا ډیری پې راکړه، په دې هغوی در مې کړه، نو پیسې معلومې شوې کنه په اشارې سره. اوس داسې که سړي ته ووایي چې دا د غنمو ډیری ما ته په پیسو راکړه، هغه وایي د غنمو ډیری مې په پیسو درکړه، نو دا نه ده جایزه. ولې؟ ځکه دا پیسې ثمن دی او ثمن په اشاره معلوم نه شو او مقدار هم معلوم نه شو. هلکه پې پوه شي چې اشاره باندې معلوم نه شي، بیا به مقدار هم معلومه او وصف به هم معلومه. په 10 دینار راکه سمرقندي دینارونو باندې یا په 10 بخاري دینارونو باندې، هلکه پې پوه شي چې بیا جګړه نه راځي. ځکه که چېرته ثمن نامعلومي په اشارې سره معلوم نشي او په بیان مقدار او بیان وصف سره معلوم نشي، خو جګړه راځي کنه. څنګه جګړه راځي؟ هغه بایي به وایي چې زما ذهن کې خو دا و چې ته وایي په پیسو دا راکه، زما 60 روپۍ ذهن کې وي، او ته به وایي دا 15 واخله، زما ذهن کې 15 وي، او دواړو به سره جګړه جوړه شي. ګورئ والاسمان المطلقه، هغه اسمان چې مطلقي د قید د اشارې نه، لا تصح نه صحیح کېږي بیع په دې الا ان تکونه معروفة القدر والصفت، مگر دا چې اندازه به هم معلومه وي، والصفت صفت به هم معلومه. ولې؟ لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، ځکه تسلیم او تسلم واجب دی په عقد سره.
چا عقد دی وکړو نو هغه په دې مکلف دی بای چې تا ته به مبيع درکړي او سامان به درنه تسلیمي تسلم وکړي او ته په دې مکلف چې سامان او تسلیم وکړي او د مبيعي تسلم وکړي نو د عقد نه وروسته تسلم او تسلیم ضروری دی کنه وهذه الجهالت او دغه جهالت مفسد منازعي جګړې د ماده ته جګړه ویل کنه نو پيمتنه او تسلیم او تسلم نو دا ممتنع دی مانع دی د چانه د تسلیم او د تسلم نه پکې تسلیم راځي ته پیسې پینځه ورکې به نه اخلي او هغه غنم نه درکې نو بس قصه ورانش وکل جهالت هذه صفتها هر جهالت چې دای شانی یعنی مفزی الى المنازعه تمنع الجواز دا معنی د جواز دی هذا هو الاصل دا قاعده کلیه ده دا قاعده ده کم جهالت چې مفزی الى المنازعه هغه معنی د جواز دا قد نه دی او کم جهالت چې مفزی الى المنازعه نه هغه معنی دا قد نه دی دې څه پرې تاسو پوښتنه اوس بل خبره کوي الک عقد جائز ده په نقد روپوم جائز ده په قرض هم جائز ده دا غنم زپلس دا لس منه غنم په 10 روپۍ خرڅوم توای دا غنم ما ته په 10 منه په 10 روپۍ راکه دا 10 روپۍ واخله او 10 منه غنم بوجای کې واچو ایستويسي دام جائز ده دام جائز ده چې دا 10 منه غنم ز په 10 روپۍ اخلم په پیسې په میاش بعد در کوم یا به شپږ میاشتې بعد در کوم نو دام جائز ده الکه معامله په قرض هم جائز ده دا مطلب دی په نقد هم جائز ده ګوري ويجوز البيع بيع جائز ده بثمن حال په نقد پیسو و مؤجل او د نیټه په پیسو قرضو او الا اذا كان الاجل معلوما چې کله دا نیټه معلومه نیټه به معلومه که معلومه نه ونه بیا نه دی صحیح ولی لاطلاق قولی تعالی ذکر وجد مطلق والی د دې قول د الله نه الله وای وحل الله البيع روا کړی د الله تعالی بیا الله بيع روا کړی دا نو دې دوړو د بيع وای قرض والا تم بيع وای او د نقد والا تم بيع وای نو دې دوړو روا کړی دیم حدیث وعنه علیه السلام د نبی علیہ السلام نے روایت ده انه اشترى يهودي دواخست د یو يهودي نه یو يهودي او ابو شحم نومو داغه نه طعام واخست خوراک شو دیر سا وربشوي الى اجل انټرنیټه پرې ته واخست ورهنه درعو او ګروي ور سره کې خود لزغره ور سره ګرو کړه نبی علیہ السلام غلط قرض واخست نه معلومه چې په قرض معاملې صحیح ده کنه ولا بد لا بد د دې خبرینا یکون الاجل معلومه چې دا نیټه به معلومه ولئن الجهاله فيه زکه جهالت په دې نیټه کې معنی ده د تسلیم نه چې کوم واجب ده په عقد سره عقد سره تسلیم واجب ده کوم تسلیم د مبيعي او تسلیم د چا د سمن کې خود نیټه کې خدا نو مبيعي درکړه تاسو به پوښتئ او چې کله جهالت راشي دا معنی د تسلیم د سمن نه ځکه بای بدر تمیاش بعد راشي چې زما روپۍ را کچا غنم مې در خرڅ کړیو تب ورته د خدای بنده ما خوشبک میاشتې ذهن کې نیولې وي هلکه په پوښتئ نو بس ګورې معنی شو دا جهالت معنی شو د تسلیم نه کنه ته اوس نور کې چې شپږ میاشتې زدر کومه کنه فهذا يطالب دا بای يطالب مطالبه بقید دنا به پدې سمن سره په قریب المدت په نږدې وخت کې وهذا او دا مشتری يسلم ورکي بدا پیسې په بيدی ها په لری مدت کې وا ورته شپږ میاشتې یادای دې ځکه په تاسو سره خلاص ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد یلکا دا شی ته دکاندار نه سودا لګا دا غړای را کدا په سودا په 1000 روپۍ دا په سودا په 1000 دا نو کمی ضرب ورکه پاکستاني ضرب ورکه ولې ځکه ته تنوري پیسې چلیږي نه چې بدا خبر خلاص شو که یو بازار یو خار دسی چې په هغه کې مختلفې پیسې چلیږي مختلف درهمونه پکې چلیږي نو ته ورته لکه دا شی په سوده په 10 درهم راکا نو بیا په کمی ابا وای ما پلان کې درهم یاد او بخاری می یاد او ته ورته زما سمرقندی مرادو جګړه رااله نو بیا په فیصله دا کیږي چې غالب رواج چې په دې خار کې ډیر کم چلیږي حقیقت مراد غالب چې کمو عقب ورکه هلکه په پوي چې کې په پوي نشي که غالب هم یو نو ټول یو شانو اوس بس کو
نو بیا په مالیت کې یا اختیار د غیدا برابرۍ یا بنئ که په مالیت کې قیمت کې یو شی وي دا پیسې خو خیر دی او که په قیمت کې یو شی نه وي نو بس بیا دا بیا ختمه ده خرابه ده بیا فاسده ده لکه په پوه شئ تعین به وکړي یا به تعین فورن کې د جګړې نه مخکې به تعین کې لکه 10 روپۍ خو مې یادې کړي دي خو پلانکۍ روپۍ مې یادې کړي نو جګړه ختمه شوه یا به تعین کې او یا که قیمت کې فرق نو د بیا خرابه شو که قیمت کې فرق نه نو خیر دی چې کمې ورکې هغه ورکه ځکه قیمت یو شان دی که نه وإن كانت النقود ومن اطلق الثمن چا چې ثمن مطلق ذکر کړ په بای په بای کې کان دا بوي دا به حمل کیږي علی غالب نقد البلد په غالب نقود د بلد د خار کې چې کمی پیسې چلیږي غالب ای پغی باندې به دا حمل کیږي ولی لانه ځکه دا غالب نقد البلد المتعارف مشهور دی وفيه بل پدې کې تحرید جواز دا طلب د جواز دی چوای غالب ته نه مراد او ثمن مجهول شو او دا مبزکی کې منازعه تا او دا عقد خراب شو الکه عقد خراب شکر نو چې مونږ چې و چې غالب نقد البلد دې کې فائدہ دا چې عقد د فساد نه رابچ کو تحرید بکې یعنی طلب دې بکې د جواز تعقل او د بالغ کلام دې بے ځای نک نو پيسرف الی اړول کیږي بدی غالب نقد البلد تا فإن كانت النقود مختلفة کچته نقود مختلف ټول یو شان چلے د غالب پکې نو او په مالیت کې فرق هم فلب یو فاسدون دا بیا فاسد دا الا یبینا احدها مگر کې یو بیا بیان کې چې دا مې مراد و هغه ور سره ومني نو ټیک ده وهذا دا په صورت کې ځکان الکل فی الرواج سوا چټولې پیسې په رواج کې یو شان وي لأن الجهالة مفزية ذکر جهالت پکې مفزي کیږي ال المنازعات جګړې تا اب وېدا روپے مې غوښته او هغه مې وېدا مې غوښته په مالیت کې مختلف دي کړ الا ان ترتب الجهالة مگر دا چې د جهالت او چچ بل بیان په بیان سره بیان کی او یکون احدها اغلب یا یو پکې اغلب غالب وي او اروج ډیر رواجي فحين اذن يسرف الي بیا اړول بکیږي میلان بکیږي لې دی اغلب یو اروج ته ولی تحریا للجواز دې د پاره چې طلب د جواز وشي چې د معاملې روغ شي الکه په پوښي وهذا اذا كانت مختلفه دا په هغه صورت کې اغلب یو اروج لبا الذي چې کړه دا دغه مختلفي الکه په پوښي په مالیت کې په ان كانت سوا دې عبارت ته وګوره په ان كانت سوا دا شرط شو او جاز البیع په دې بل کرخي په نیمایي کې چې دا جاز البیع دا اجازه ده ها او دا کس سنای دا مثالونه دي پاین کانت کچت دا نقود سواء برابری پیها په دې مالیت کې جاز البیع بیا جائز ده اذا اطلق اسم الدرهم چې د درهم نوم ذکر شو ماته لګو ګورئ الکه دا په لس درهم راک دا درهمونه درې قسم دي نصرتی صناعی ثلاثی نصرتی دی توي نصرتی دی توي چې یو درهم یو روپۍ صناعی دی توي چې یو درهم دوی سی دو صنایونه یو درهم جوړیږي او ثلاثی دی توي چې یو د دریونه جوړیږي الکه دا غړای راکه دکاندار په 10 درهم سوې راکه په 10 درهم نو د دې نو د مراد څه شه ده یا د لس نصرتای مراد دي یا د لس نصنایي مراد دي نو شل شوي یا د لس نصلاثي مراد دي نو دیر شوي اختلاف پکې نشته کنه که صنایي د مرادي خو د لس نصنایي څو جوړيږي شل او که ثلاثي د مرادي نو دیر شپه ورکی الکه تاسو خو بنشي یاد بابا بیان شي په خوا به چې کوم دی دا اتانی او سلورانی الس پیسې کنه او 15 پیسې تاسو یاد شي لکه ها اوس یو مغ نه وای چې یادم شي بیا وای چې عمر هم ډیریږي څوک نه وای چې زما عمر ډیر ټور وای منګه کسران یو اتانی زونه د چا یاد شي لاس چت کوي اتانی زونه منگ با دا دے زینت تو ما تا وگونی سای
د دې نه ګمان نه به 400 لته یو نیمه روپۍ کرایي به مور کوله او د 400 نه مردانه پورې 3 روپۍ کرایي وا او د دې پیښور نه به منګ ته دغه 400 لا 100 روپۍ او منګ سره به کاټو د مدرسې هغه کې به را نیمه کرایي اخیسته جی ټیس کې به نیمه روپۍ کرایي وا نو دا تانیزونه بچلې دل بلا ډېر وخت پورې دا وسو سورک شو لږ وخت کې نو روپۍ الکه دا غړې په 10 روپۍ راکا نو خوخه دې د 10 روپۍ ورکې او کشل اتانیزونه ورکې او کڅلويخ چوانیزونه ورکې سلورنیزونه الکه په پوښ 15 پیسې د روپۍ دې ته سلورنیز وای او 50 پیسې د اتانیز دې او روپۍ 100 پیسې ده تاسو په پوښ شئ او د دین هم چې به ګورمخ کې شي نو بیا به 10 پیسې 12 پیسې زونه او یو 5 پیسې دا به یو ځای کوم دینه به سلورنیز جوړ شي تاسو په پوه شئ او ها شپارسانه هغه نو وخت زمنګ مې یاد او سورې ټکا به یاد شي ما لیدلې د خو هغه زمانہ کې زمنګ نمخ کې و سورې ټکا 2 پیسې و سورې رو ټکا به ورته ویلې تاسو په پوه شئ نو اوس دغه نصرتای او صنایع او ثلاثی دغه شان ده الک لس درهمه کلس نصرتای ورکه او کدلس درهمه په ځای باندې دو شل صنایع ورکه او کدیرش سلاټو یو خبره ده ګورئ پاین کانت سوا کچرت د نقود برابرۍ فیها په د مالیت کې کسنائی لکه سنائی او سلاسی و نصرتی اليوم او نصرتی نن رضا نصرتی منصوبه ده د سمرقند والی دا نصرت الدین تا بسمرقند په سمرقند کې ول اختلاف بین العدالی او اختلاف د عدالی ربو په فرغانه کې او کچرتا دا نقود برابرۍ بیا په د مالیت کې جاز البیع جائز ده اذا اطلق اسم الدرهم چې کله مطلق ذکر شي د درهم نوم کذا قالو د ملایانو دا سویری دي مشایخ وینصرف الى ما قدر بی او ربا دا بیا هغه ستا چې اندازه کیږي په دی باندې من ای نوع کان د کم قسم نه چوي لس ورکه یا بلس نصرتای ورکه یا بشل دانور ورکه جنو لا منازعات ځکه منازعه نشته جګړه نشته او اختلاف هم نشته په مالیت کې اختلاف نشته یو شان دي کنه ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة يلك الطعام غنم توي او حبوب دي نور غلو دالو تا او لوبياو تا او دي دغه ته چې کوم دي نور سيزونو تا دي ته سوي دي ته حبوب وي دا مکایلتن هم خرڅول شي او مجازفتن هم خرڅول شي خو په خلاف جنس باندې خلاف جنس مکایلتن دا معنا چې یو من په دومره روپۍ یو دړۍ په دومره روپۍ او په دړۍ ورکه وغه روپۍ درکې یا دړۍ ورکه د غنم او هغه دړۍ درکې د لوبیاو دام جایز دي مجازفتن اٹکل پیژنئ اٹکل باندې ولکه دا پرتی دي دا پرتی لوبیا در کوم دومره روپۍ راکا یا دا پرتی لوبیا در کوم دا دومره غنم راکا نو دام جایز دي خو الا چې جنس به بدلی ګورئ ويجوز جائز ده بيع الطعام د طعام خرڅول والحبوب د دانو خرڅول مکایلتن په پیمانه و مجازفتن پټکل وهذا د په صورت کې اذا باعه چې کړه خرڅ کې به خلاف جنسي په خلاف جنس لقول علیه السلام د وجد د قول د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا فرمای اذا اختلف النوعان چې کله مختلف شي دواړه قسمونه مبيع دواړه جدا شي یو جنس نه فبيو کیف شئتم بیا خرڅوي چې څنګه خوخی کیف شئتم دا معنا که مکایلتن خرڅوي او که مجازفتن خرڅوي او بعد یکون یدن بیدن پس دا غینا چې لاس بلاسی قرض او نسیه پکې نه دواړه بنغدي که قرض او نسیه پکې و بیان ده جایز ځکه رسته په پرېبا کې راشي تاسو به پوښتئ بخلاف ما بخلاف دا اذا باعوا بجنسي چې کړه خرڅ کې په خپل جنس باندې مجازفتن الکه دا غنم بدر کم یو من غنم ما ته د بوجای د غنم راکا دا نه ده جایز لما پی من احتمال الربا څخه بدی کې د ربا احتمال له او لکه څنګه چې ربا حرام ده همدا شان احتمال هم حرام دي بل ولي ان الجهاله غیر مانعه
پټکل باندې خرڅول جایز دي چې خلاف جنسي ولی ځکه جهالت غیر معنی دی د تسلیم او د تسلم نه جهالت پکې معنی نه دی د څه نه تسلیم او د تسلم نه سره د جهالت نم تسلیم او تسلم کیږي چې دا څومره دي فشابه جهالت القیمت دا مشابه شو د جهالت د قیمت سره بازار کې دا غړی په 10,000 روپۍ واخیسته پڅو نو دا جایز ده کنه حال دار چې ته قیمت نه دی معلوم چې د دې قیمت څومره دی الکه قیمت او ثمن پیژنئ ثمن دی ته وای متفق علیه العقدان چې ما تو دکاندار په 100 روپۍ جوړ شوی دی ته ثمن وای او قیمت څه ته وای بازاري ریټ د تاجرانو چې کوم ریټ دی هغه ته قیمت وای نو د دې قیمت مجهول دی او حال دار چې تا په 10,000 روپۍ واخیسته ځکه دا جهالت مبذی للمنازعه نه دی جګړه پکې ناراضي قیمت دی مجهول شي دلته هم مقدار مجهول دی چې مجازفتن پټکل ته غنم خرج کی خدا جهالت مبذی للمنازعه نه دی خیر دی ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره یلکا دو قسم خرڅول دي یو په پیمانه خرڅول دي او یو په تول خرڅول دي پیمانه د معلومه کړی دا چې په دې کې 2 سیره راځي الکه 2 سیره په سودی 2 سیره په 10 روپۍ دي بس پیمانه وډکه کې او صادر کې ورته واچي دام جایز دي او دام جایز دي چې پیمانه د ځان سره خې پته نه لګي چې دې کې 2 سیره راځي که 3 راځي بس دا یو کاسر د ډکومه د غنمونه په 100 روپۍ او ته بس کاسر اډکو په 100 روپۍ لس کاسې راواچو دام جایز ده تاسو به سر خلاص شه سرم خلاص شه دیم سیر دی خې کیلو په 10 روپۍ ده د غنمو کیلو صحیح شو دام جایز ده ځکه چې کانه د کې خود نو یو سیر دی او چې 50 کانی دی او تلل نو یو منش صحیح شو دام جایز دي دام جایز دي چاله کدل ته یو کانه راواخیستا او پته نه لګي چې دا سیر دی که 2 سیر دی که پاو دی که څومره هیڅ پته نه لګي او خلکو توا چې دا کانه نه دی دا یو کانی په وزن باندې غنم چې کم دی په 10 روپۍ ورکوم چې دا کانی هر څومره دام جایز دي تاسو به پوه شئ ګورئ ويجوز بإناء بعينه الکا خدا په یو صورت کې ما ته وګورئ دا ټیم نه ده غوړو ټیم دا یو ټیم غنم ز په 100 روپۍ ورکوم په دې کې پته نه لګي چې څومره راځي 4 څومره پکې راځي دا جایز دي الکه په پوه شئ لاس پلاس جایز دي قرض په معاملې کې نه دي جایز ته سلام کې سلام خو پیژنئ سلام دی ته وای چاته 10,000 روپۍ پټي والا ته ورکي چې دا 10,000 روپۍ به درکم خپل شرایط د سلام چې کم دی هغه برات شادي ورسره ولیکل چې ته به ما ته څومره راکې ته به داسې به ورته ما ته به 10 منه غنم راکې شپږ میاشتې بعد د لونو په ټیم کې تاریخ ورسره ولیکي صحیح شو څومره به راکې 10 منه هغه درته نشي ویلی چې په دې ټیم به در کوم دا 10 ټیمان به در کوم دا نه ده جایز دا ټیم چر څومره دا نه ده جایز ولې ځکه سلام کې خوشبک میاشتې وروسته تسلیم کیږي او دا شپږ میاشتې کې کېدای شي دا ټیم ورک شي هغه سړی به ورکوټې ټیم راوړي تا ته به درکړي او ته به ورته کور نو سم غټ ټیم وروړي اختلاف به پکې راشي ته به غټ وروړي هغه به ورکوټې راوړي یا به د باغې ډکوي او ته به ورته وایي به دې ډکه یا به د هغه بیړه غر کوي یا به ستا غر کوي نو هغې کې من پکار دی چې منونه ځکه منونه خو معلوم دي که نه په دې لاسي معاملاتو کې دکاندار تا ته په دې ټیم هم درکولی شي ځکه چې ته 10 روپۍ ورکړې چې یو ټیم راکړه نو په دې 2 منټه کې خو ټیم نه تباه کېږي غر کېږي نه که نه ټیم نه ضایع کېږي او په شپږ میاشتې کې خو احتمال شته چې ټیم ضایع شي که نه جګړه پکې راځي ويجوز بإناء او جائز د بإناء بعینه په لوښي معلوم لا یعرف مقداره چې اندازه نه معلومه وبوزن حجر په وزن د کانی بعینه معلوم لا یعرف مقداره چې اندازه نه معلومه د وزن لأن الجهالة لا تبزي الى المنازعه ځکه جګړه پکې مبزینه جهالت پکې مبزینه د جګړې لره لما د دې وجنا نو يتعجل فی تسلیم ځکه تسلیم د دې غنم پکې معجل دی فوري دی فیندر هلاک کم دی هلاکت د دې کم دی د دې لوخیا د کانی قبله مخک د تسلیم نه
بخلاف السلام په خلاف د سلام، په خلاف د څه سلام. سلام کې به د نامعلومه ټیم باندې یا په نامعلومه کانی نه کیږي. لأن التسلیم فی متأخر، ذکر تسلیم پدې کې چې کم ده د متأخر ده رسته ده. والهلاك ليس بنادر، او هلاك نادر نه ده، کم نه ده قبل او مخکې د تسلیم نه. سلام کې د تسلیم نه مخکې دالو خیرا کانه هلاکې دیمش په تحقق المنازع جګړه راځي. دا ظاهر روایت دی او زموږ مطابق قول دی چې په سلام کې نه ده جایز دا شان معاملہ، په دې نور بویاتو کې جایز ده. وان ابي حنیفه د امام ابو حنیفه نه یو روایت دی، دا روایت د حسن ابن زیاد دی. هغه وایي چې امام ابو حنیفه نه روایت دی انه لا يجوز في البيع، ځن په بيع کې نه ده جایز. په بيع کې په نامعلومه ټیم نه ده جایز، دې ټیم کې څومره دي یا دې کانی کې دا وزن څومره ده، دکاندار نه پم نشي اخیسته، نو په سلام کې خود نشي اخیسته. والاول الصح واظهر، دې چې پر پوښتې ځکه اول قول د ابو حنیفه اصح ده او اظهر ده، فتوا په دی اولنی قول ده بس.